سیرت په سلسله کې د خیبر واقعه بیانې ده. یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ السلام. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہو. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت اور میری سیرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں زه به تاسو کې دوه څیزونه پرېږدم او تر څو پورې چې تاسو په دې دوو څیزونو باندې منګولې کلکې لګولې وي، دا مو مضبوط نیولي، تاسو به ګمراه کېږئ نه، خطا کېږئ به نه. یو د الله کتاب او بل زما سنت، زما لاره، زما طریقه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه دي چې کوم هغه ژوند تیر کړی دی، د هغې سیرت، د هغې سنت دی. ځکه د هغې په سیرت کې درې څیزونه دي. سنت کې یو قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قول نه مراد چې هغې په ژبه مبارکه څه ارشاد فرمایلی دی په کوم وخت کې، هغه قول دی. د هغې د خولې مبارکې نه چې په کومه موقع یو لفظ هم راوتی، هغه صحابو ځان سره محفوظ کړی دی او دا د الله جل شانه د طرف نه وه چې دا آخري پیغمبر دی، د نه پس بل پیغمبر نشته، د هر ادا او هر وینا هغه محفوظ شي. زه تاسو ته مثال درکوم. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې په سفر کې واپس را روانو، د مز وخت شو، اوبه نه وې، صحابو لرې نه یو ډنډوکی ولیدو، د اوبو ډنډوکی ولیدو، لږې اوبه ولاړې وې. صحابه کرامو منډې کې چې هر یو سړی ګړندی و چې زه اول لاړ شم او اودس وکړم. نو بعضې صحابو اودس وکړو خو د هغې ګیټۍ او پوندې اوچې پاتې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په زوره په اوچت آواز سره چې هغه ټول لښکر واورېدل، ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. دا کومې پوندې چې اوچې پاتې شوي دي، دی دپاره د جهنم عذاب دی. او دې سره دا وفرمایل چې اودس کله کوئ نو مکمل اودس کوئ، یعنی کوم اعضا چې په اوداسه کې د وینځلو دي هغه پوره وینځئ. دا دوه ټکي دي او صحابه کرامو دا محفوظ کړل. د دین مختلف مسائل د دین هغه راوځي، دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا یې لار ده. زما او ستا وینا نه، د الله د رسول وینا هغه دلیل حجت دی د دین. یو امام بخاری رحمه الله فرمایي چې کله مدرس، عالم، معلم، استاذ
محدث هغه درس لولي نو چې څومره د طالبانو حلقې نو دومره به دی اواز اوچتوي چې ټول یې واوري ان تر دې که دی اواز ډېر اوچت کړي دې دپاره چې خلک زما اواز واوري نو اوچتولی شي دا لوډ سپیکر چې لګېدلی دی دا دې دپاره لګېدلی دی چې څومره حلقه ناسته ده کم از کم دا کسان دا اواز واوري ځکه که زه لګیا یم او دلته 2 کسان 3 4 5 کسان زما دا خبرې اوري او نور چې څومره حضرات وروڼه ناست دي دی نه اوري نو فایده د بیان نشو دا غریبانان دغسې ناست دي دی استفاده حاصله نه که د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې به خبرې کولې نو په قلاره به یې کولې لیکن د تعلیم په وخت کې امام بخاری رحمه الله د دې حدیث نه استدلال کوي چې आवाज اوچتولی شي نارې وهلی شي نادا باعلی صوتی ویل للعقاب من النار نادا باعلی صوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناره ووهله دویمه دا مسله چې کله اودس کې نو اندامونه به ټول استیعاب کې مخ وینځل نو چې په مخ کې د ویښته برابر ځای اوچ پاتې نشي لاس څنګلو سره وینځل چې په هغې کې اوچ ځای پاتې نشي خپې وینځل دي د ګیټیو سره چې په هغې کې اوچ ځای پاتې نشي دا مسله راووته درېیمه دا مسله راووته چې د دې اعضاو وینځل فرض دي مسح پې نشي کولی چې ته پې لوندې ګوتې راکاږې او بس لکه بعضې خلک وایي شیعه او روافظ د هغوی د کتابونو په مسلک کې دا لیکلي چې په خپو باندې مسح کولی شي بغیر موضوع حالانکه قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هغه وایي چې د خپو وظیفه غسل ده حکم یې غسل دی وینځل چې په هغې کې د نه د ګوتې عمره د نوک عمره ځای اوچ پاتې شو پرېږدې خو اودس دې نه کېږي چې اودس نه دی شوی نو مونځ نه دی شوی نو دا فرض دي د دې نه علاوه نور مسائل د دې یو خبرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مستنبط کی نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نن سبا بعضې خلک وایي چې څوک د جومات نه لري د مدرسې نه لري د عالم نه لري دی او دې ځایونو ته نږدې نه راځي دی وایي چې دین مونږ چا نزد ګوچا پسې لاړ شو چې کوم یو سړی حق دی حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا صفا ارشادات دي قرآن پاک او حدیث چې چا سره دي د دې دواړو مجموعه او هغه تا ته بیانوي ته هغه وګوره تا ته الله جل شانه سر سترګې درکړي دي ته به داسې سړي پسې ګرځې مونږ د کور سره خوا کې مدرسې مفتی پکې ناست دی عالم پکې ناست دی په جومات کې مستند او معتمد عالم دی ما ته ضرورت دی د مسئلې لیکن زه هغه ته نه ځم زه وایم زما ته څه ضرورت دی غرور تکبر د دین نه بیزاري زه به دې فلانکي ته ځم او زه به هغه نه مسئلې تپوس کوم یو دویم شرم او حیا هغه معنی وي شرمیږي په مسله باندې او چې کله چا سره جګړه شي او کنځلې کوي په هغې نه شرمیږي او په خپل کور کې چې کنځلې او بدې ردې او سپکې وایي په هغې نه شرمیږي د دین په مسله باندې شرمیږي یو صحابي دی عقبه ابن حارث رضی الله عنه بس که دغسې ټیک دی اواز نورې ګوتې پکې مه وایي یو صحابي دی عقبه ابن حارث رضی الله عنه هغه د یو زنانه سره واده وکړو واده یې چې وکړو څو ورځې پس یو زنانه راله بوډۍ هغې ده ته وویل عقبه ابن حارث رضی الله عنه ته چې ما تا ته او ستا ښځې ته تاسو دواړو ته ما پی درکړي دي پی یعنی تاسو زما رضایي اولاد یې او چې کله 2 ماشومان هلک او جینۍ نسبي رور خورني لیکن د یوې زنانه مرضعې نه پیوس کی نو دا په خپله کې رور خور شي رضایي د دې رشته نه کېږي
نو دې زنانه عقبه ابن حارث رضی الله عنه ته ووی چې تاسو دواړو ته ما پی درکړي، یعنی په وړوکوالي کې مخکې. عقبه ابن حارث رضی الله عنه حیران شو. هغه وایي چې تا خو ما ته نه خبر را کړی دی، نه زما په علم کې شته، نه ما ته زما د خاندان خلکو ویلي دي، نه مې د ښځې ته پته شته دی. سړی چې پیدا شي نو هغه ته دا پته وي چې دا مې مور ده، دا مې پلار دی، دې پی را کړي دي، د دې نه پیدا یم، ما ته خو دې باره کې هېڅ علم نشته. هغه زنانه خبره ووې که هغه لاړه. عقبه ابن حارث رضی الله عنه په زړه کې شک پرېوت. نو د مکې مکرمې نه د په مکه مکرمه کې او دغه وخت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دی د دې یوې مسلې د پوښتنې دپاره د مکې نه روان شو مدینې ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس چې هغه زمانه کې د اتو ورځو مزل و، د اتو ورځو هفته نه زیات په تېرېدل، د یو طرف نه د اتو ورځو، د بل طرف نه د اتو ورځو مزل دی، د 14 ورځو مزل دی چې ځې راځې پاتې کېږي نه. صرف د یوې مسلې د پوښتنې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځي. نو عرض مې دا کولو چې دا د دین اهتمام نن سبا چې مونږه په اسلام باندې کوم عمل کوو نو اهتمام نشته، اهتمام نشته. موږ وخت چې شي نو چې یو سړی جماعت ته موږ ته راغلی نو هغه د اخري غاړه باندې به د جماعت ناستي، او چې جمع ودرېږي نو دی به ورو ورو په کلاره کلاره راځي، امام به تکبیر تحریمه قرات به شروع شوی، او دی به ورو ورو راځي او بیا به صف ړومبي کې نه ودرېږي، ړومبي صف کې به ځي، دی به دویم صف کې ودرېږي د ماشومانو سره، او چې صف شروع کېږي نو امام دلته ولاړ دی نو صف د امام پسې شاته شروع کېږي، او بیا ترتیب دا دی چې ښي طرف ته او ګس طرف ته به برابر خلک ودرېږي، او ترتیب دا چې په کومه لاره دی را دننه شوی دی نیغ راشي هلته مخامخ ودرېږي امام پسې د صف. دا ولې؟ دا د دین اهتمام نشته. که دلته کې جهاز ګرځي پورته په هوا او هغې نه د 50,000 روپو نوټونه او د 0,000 د 500 نوټونه راپروزي، د 100 هم راپروزي، نو د دې ټولې علاقې دا خلک به راوتي او ټول به ورپسې منډې وهي، یو بل به مړه کوي، په یو بل به خپې کېږي، خو هر یو به دا کوشش کوي چې دا نوټونه ما ونیوي. دا ماشومان هلکان چې کله دا باډیوي الوزي، باډیوي ګوډۍ پتنګان چې کله هغه ګایه شي کټ شي ورپسې منډې وي. تاسو خیال کړئ په روډ باندې د ټریفک د حادثې د بس د موټر هیڅ چیز خیال نه کوي، په ځان نی. ولې؟ د هغې دلچسپي ده دې کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و جمع ته ودرېدو نو صحابه به بیا منډې والې دالته، ړومبی خو به رستو کېدل نه، که چېرته به د څه ضرورت د وجې نه چېرته صحابي پاتې و نو هغه به منډې والې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله تاسو موږ ته راځئ نو وان تمشون، تاسو راځئ داسې چې په خپلو قدمونو راځئ، لکه څنګه چې په عام چال باندې ځئ په هغه انداز باندې. د صحابو حرص د هغوی په مونځ کې و، په تکبیر تحریمه کې و، د امام سره په ړومبي رکعت کې و، د ابتدا نه په شمولیت کې و. زمونږ حرص دا دی که چېرې د امام سره ړومبی رکعت لاړو رکو هلته نه مو منډې والې چې رکو کې شریک شم، او دا رکو کې شرکت د مونځ د اهتمام د وجې نه نه، بلکې دې د وجې نه چې دا یو رکعت را باندې بار نشي، دا بیا ځان ته نه کوم. او چې کله امام رکو وکړه او د رکو نه سر پورته کو نو اوس بیا ولاړ تر څو پورې چې امام دوباره نه دی ودرېدلی، حالانکې دا دی چې ولاړ دی دی ګناه کې مبتلا دی. دا څومره ساعت چې دی انتظار کوي په صف کې دی ګناهګاریږي به دی، ځکه چې دی د جمع نه د جماعت نه د تفرق اختیار کړی دی چې هغوی څه کوي دی د هغوی سره نه دی شریک، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلاف ده. ته چې څنګه رالی په صف کې ودرېدی، که امام رکوع کې نو ته رکوع کې شریک شه، که امام قومه کې ته قومه کې شریک شه، که امام سجدې ته تلو ته سجده کې شریک شه،
که امام دویمه سجده کو ته دویمه سجده کې شریک شه. که امام د دوو سجدو په منځ کې چې جلسه ورته وایي په هغې کې ناستو ته په هغې کې شریک شه. که تا رکات ترلاسه کولو که نه په هر صورت کې ستا اجر په دې کې دی. د عبادت طریقه هم دا ده. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې په دین کې اهتمام نن سبا نشته، کم دی. په زرو کې چې ته یو کس هغه به د دین د ترجیح ورکوي د دنیا او د خپل سهولیاتو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر قلعه فتح کولې. یو قلعه وه، هغې ته حصن القمه وي او هغه د غره په څوکه باندې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هغه یهودیان چې کله نورې قلاګانې فتح شوې نو بیا دغه قمه قلعه دې ته ورننوتل. تاسو ته ترتیب بیان شوی چې دا قلاګانې په دې طرز باندې جوړې وې چې یهود به یو به فتح کېده نو بل ته به ننوتل، چې بله به فتح کېده بل ته به ننوتل. دا د غره په څوکه باندې وه او دا قلاګانې دې یهودو د غره باندې جوړې کړي دي. هغې ته چې لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې محاصره وکړه. محاصره به دې ته وي چې د قلعه نه بغیر چاپېرته وو. قلعه کې کسان دشمن بند دي، دیوال دروازې بندې کړي دي مضبوطې، او په هغې باندې ورختې شي نه، په دیوال باندې په بندو دروازو باندې تللی نه شي. که چېرې دروازه سړی پرانیسي وخت پې لګوي، پورته نه پې غشي ورېږي، کاڼې پې ورېږي. 3 ورځې محاصره وشوه، قلعه فتح نه شوه. آخر کې یو یهودي رالو هغه ووایي چې صاحب که ماته د سر امن راکې نو یو چل درته ښیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ټیک ده. نو بیا یې ورته ویې چې د ښځې امن هم راکړه، وی ټیک ده. د بچو امن هم راکړه، وی ټیک ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا قلعه ته نشي فتح کولی، یو چل په هغه طریقه باندې دا وهلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څه تا خدای وبخه کښېنه، دا سړی کښېنوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څه چل دی؟ وی د دوی سره خوا کې د دوی د دیوال سره چینه بهیږي، چینه د اوبو بهیږي. هغه چینې نه دوی اوبه ډکېږي او کورونو کې اوبه دي محفوظ، بس هغس کې خوراک ورسره شته، پروا یې نشته دی. او د دې بنیادي چل دا دی چې دا اوبه د سپلایي چې د اوبو د دا پې باندې بنده کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته امن ورکو. دلته 2 خبرې عرض کړم. یو دا چې په دشمن باندې سپلایي بندول دا د دشمن د وهلو اسانه طریقه ده. کوم رسد چې دته رسیږي، خوراک سکاک دی، جوړه جامه ده، د هغه د ژوند ضروریات دي، او سلاح وسله ده، دا چې کوم طرف نه راځي هغه لار ورته وبنده کړه. بس هغه ساعت که دی سره خوراک سکاک ویم چې کافر دی دی مري، بیا دی وایي چې راپسې خوراک سکاک بند شو، موږ به جنګېږو څنګه؟ سپلایي راپسې بنده شو، رسد بند شو. یو دا طریقه ده چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه بندې کې هغه خلک بهر راوتو. نو دویم دا چې په دشمن کې دننه کس چې کله تا ترلاسه کو، هغه نه تپوس وکړې، بیا چل وهل د دشمن آسان دي. کله چې داسې سړی په مسلمان کې د دشمن سره ملاو شي، دا د اسلام غدار دی، د مسلمانانو غدار دی. دا سړی امت ته، جماعت ته، اسلام ته، مسلمانانو ته انتهایی خطرناک او مضر دی، نقصان رسي. او دا کار د مسلمان نه دی. مسلمان خپل دین ته ترجیح ورکړي.
او دا د لالچ ته ونه داسې کوي یا ځان بچ کول غواړي یا یې پیسې مقصد وي او چې کله انسان په لالچ کې راشي دی بیا ډېرې وانه کوي. عموما چې چېرته مسلمان والی شوی دی یا په دین کې کمزورتیا او یا د خپل جمع په افرادو کې یو کس غداري کړي ده د هغې د وجې هغه والی شوي نو او دشمن چې وایي نو چل یې دا ځکه دشمن خو کافر دی دا هو مقصد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یهودي ته امن ورکو هغه کار یې وکړو هغه خلک راووتل ځکه رسد ختم شو او بچینی بیا سړی نشي جنګېدی خوراک باندې خو بیا هم 2-3 ورځې ګزاره وکړي چینی لیکن چې اوبه ني بیا خو سړی نشي تېرولی وخت جنګېدل په هغې کې څه کسان یهودیان هغه قتل شو او یو څو مسلمانان پکې شهیدان شول د هغې نه پس هغه قلا فتح شو. بیا د هغې نه پس نورې قلاګانې وې د یهودو په دې خیبر کې چې کومه آبادي ده وسیع آبادي ده اوس هم هغه کنډرات هغه حکومت په آثار کې دغه کړي دي ساري کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابو نورو قلاګانو ته متوجه شو. وتی سلالم دا مشهوري قلاګانې دي وړې وړې قلاګانې فتح کېدې حصون په هغې کې د دې نمبر رالو دا آخري قلاګانې وي چې بس د دې نه پس بیا نورې نه وي. په دې کې یهودو پوره زور لګولی دی او کوشش یې کړی چې څه طریقه دا مسلمانان مونږ ختم کو دی واپس 14 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابو د دې 2 قلاګانو محاصره کړي 14 ورځې ډېر وخت پکې تیر شو. په آخر کې مجبور شو الله خلق دا یهودیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې باس مونږ نور جنگیږو نه که مونږ ته معافي راکړي او مونږ پرېږدي مونږ قتلې نه مونږ ته د بچو سره د اهل عیال سره امن راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې امن در کوم خو په یو شرط باندې ځکه چې دی په مدینه منوره کې د مسلمانانو ته د الله رسول ته صحابو ته ډېر نقصان رسولی او مختلفو موقعو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې کړې وي د مشرکینو سره په مختلفو جنگونو کې سره د وعدې او د لوز د هغې خلاف ورزي کړي وه د مشرکینو سره یو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به ووایي چې مونږ نه جنګېږو بیا به د هغې سره یو ځای شول دننه منصوبې به یې د هغې سره وي ډېر سخت نقصان رسول او د داسې دشمن پرېښول ډېر زیات ګران و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې وی چې ټیک ته امن در کوم چې کوم پاتې کسانی خو په یو شرط باندې هغه شرط دا دی چې یو خو به دا علاقه پرېږدئ او تاسو شام ته ځئ چې کوم ځای کې نور یهود پاتې کېږي. دې سره دویم شرط دا دی چې ځان سره به هېڅ شی نه وړئ وسله او روپۍ پیسې او سره او سپین زر دا به دغه ځای کې هر څه پرېږدئ د خوراک څیزونه ځان سره وړی شي دغسې تشباڼې به ځئ په دې شرط مه پرېږده. او که چېرې دې کې تاسو ما ته دروغ ووایې نو بیا مو خیر نشته بیا دغه لوس تاسو سره نه دی تاسو به خپله مات کړئ او تاسو بیا نه پرېږده. هغوی ورته وایي ټیک ده. دې یهودو سره سره زرو هغه زر یې راغونډ کړل چې د چا وو نو هغوی ته ووایي چې ټول راړئ او د سرمنې یو بوډۍ و په هغې کې هغه زر واچول. هغه ټایم کې د سپینو زرو قیمت داسې نه و لکه دا نن سبا چې دی ارزان سره زر ګران و سپین زر هغه هم د هغې سره برابر چرېدل 7.5 تولې سونا د 52 تولې چاندي دا دواړه برابر اوس ډېر زیات فرق دی. نو دغه زر او د روپۍ پیسې دینار او دراهم دا دی په هغه ګوډي کې واچول هغه یې پټ کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو تلاشي اخیسته لکه چې تسلیم شي وسله یې غونډ نه کتې نه او روپۍ پیسې هغه نه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی نور څه وی چې نشته
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل چې دا سو د حویی ابن اخطب په ګوډي کې چې کوم ضربن کړي دی هغه چرته دی او د الله رسول او د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه واسطه د الله سره د الله جل شانه د طرف نه وਹੀ راځي. نو دې ټیم کې دی يهودو بیا دروغ وی لکه تاسو ته پته ده د دې جوړونو د گواهی کوله غیر اختیاري چې دا د الله رسول له منلو نه مخکې نه ده. به هم دروغ وی چې هغه په جنگ کې ټول مصرف شو خرج شوی دی غزر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې غزر خو ډیر زیات او دا څنګه خرج شو دا خو یو څو ورځې وشوي په دې کې دومره مال نه صرف کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا تاسو کو وی چې نه هغه خرج شوی وی رښتیا وی کدا تیل راوته نو بیا چې څنګه تاسو سره لوس شوی دی هغه سی وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي واستولو وته فرمایل چې د فلان کوي ونه په ویخ کې هغه تیل خخه دا غراړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه صحابي واستولو هغه تیل هغه ګوډي هغه ځای کې خخو غیره وست نظر ودا سدي ټول سرونه ټیټ نیول. دروغ زما عزت مند ډیر خطرناک شی دی. دروغ چې کافر وای نو د دنیا کې نشي چلی دی. نن سبا زمون معاملات چې خراب دي داغه بنیادی وجه غ دروغ دي. نور وجوهات مشته بنیادی وجه غ دروغ. د دروغ خلکو باق نه غنی دا وړوي نه چیرې دروغ هم څه شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ته ترمذی شریف کې هم دی مسلم کې هم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور او قال شهاده الزور. تاسو ته غټ غټ ګناهونه نه خیم غټ غټ ګناهونه د الله رسول فرمایي صحابه ورزو کو چې یا رسول الله ولنا وی چې د الله سره شریک ګرځول دا غټه ګناه ده. دې د پاسه بل ګناه نشته. دا هغه ګناه ده چې سړی همیشه په جهنم کې او د آخرت ذلت او رسوایی او عذابونو کې مبتلا وي. همیشه جنت ته دخول نشته دې کس لپاره. دویم و حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی. دا یاد ساتئ د مور او پلار نافرمانی نه مراد دا چې مور او پلار د ښه کار امر کوي یا د مباح کم از کم جایز کار امر کوي هغې کې نافرمانی. نن سبا مور او پلار هم اکثر د دین نه لري. بچی ته د هغه کارونو امر کوي چې هغه خلاف شرعي خلاف دین وي. هغه کې د مور او پلار نافرمانی نه ده. حدیث مبارک ته لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق چې کوم ځای کې د خالق نافرمانی وي نو آلته به د مخلوق خبره نه مني او مور او پلار په مخلوق کې دي. چې غلطه وي د فلان کې سړی قتل کا د فلان کې سړی نغلا وکا بچې په دې معاملې کې دروغ وایا دا رشوت اخل ډېری پیسې دي پکې دا سود واخله دا حرام کاروبار چلوه ولې نه چلی. زه وته وی چې پلار دا حرام دي دی وته وی چې نه زه به خپه شم نه یو سلزله دی خپه شي د راضي کولو کوشش یې کو بیا پلار دی لیکن دا خبره قطعا ممن لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. حقوق الوالدین آغا چې جائز کار مباح کار یا د طاعات د نیکی کار دا غي امر تا ته کوي او دو جائز کارونه دي دام جائز دی پلار د توي چې بچي دا مکو دا یو کار وکا دغه وخت کې خبره مانه ته وی چې نه دا کوم نو کاغه کې ګټم ډیرې د پلار په دی وینا کې خیر ده ځکه چې دلته نه پلار خپه کیږي د پیسې ډیر راځي دواړه جایز کارونه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم سیز دا فرمایلو. دریم سیز وقول الزور د دروغ وینا یا روایت کې دی و شهادت الزور او د دروغ گواهی. نو دروغ گواهی هم دروغ وینا کې راځي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اشراک بالله سره
او د مور او پلار د نافرمانی سره ذکر کړي دروغ گواهی. زه ویم که چېرې مسلمان یو څو څیزونه په معاملاتو کې اختیار کړي. نن سبا معاملات کیږي، دا ښار دی د روزګار مختلفې طریقې دي چې څومره طریقې دي هغه ته د روزګار اختیارولی شي. یو څو خبرې هغې خیال ساتل پکار دی. یو صداقت، کومه معامله چې ته کې هغه شرع ته برابر وي، ناجایز نی. که تا ته پته نی چې دا حرام دی نو د یو عالم نه مفتی نه تپوس وکړه. خپل ټول کاروبار پټ پټوڼې پکې مکو چې بعضې خبرې پټې کې صفا صفا واضح به یو کاغذ ولیکه چې صاحب دا زما کاروبار دی، دا زه شروع کول غواړم یا زه یې کوم لګیم، ته ماته ووایه چې دا حلال دی که حرام، جایز دی که ناجایز. چې تا ته هغه وایي چې جایز دی نو کوئ، مستند عالم ته لاړ شي. چې تا ته وایي چې دا حرام دی، دی کې دا شی حرام دی نو مې کو. دا ډومبی شرط دی د مسلمان دپاره. دویم دا چې صدق، رښتیا وینا، دروغ نه. دوکا هم په دروغو کې راځي، ځکه چې تا هغه پټې څرګندې نه. دروغ به نه وي رښتیا. که ته ګاګ سره نو هم رښتیا وینا، که ته د اخیستونکي نه د بایې سره ستا معامله راشي نو هم رښتیا وینا. دروغ به نه وي قطعا. نن سبا ټول بازار په دې چلیږي نو دا یو کس وایي چې زه بیا څنګه ووایم، ځکه چې ټول بازار دغسې دی. ته مستقل ځان ته کار شروع که، ته ګوره چې د الله جل شانه مدد تا سره راځي او که نه. چین ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 صحابه کرام لاړل. ټول د چین مارکیټ یو طرف ته و، د 8 صحابه کرام د دې معاملاتو کې رښتیا، معیاري شی په ارزانه بیه باندې خرڅول، دوکا، دغا، خدا، دروغ دا پکې نو. ټول خلک براتلل د دې نه بې سودا غشته. د چین خلکو هغه وخت کې بادشاه ته راپورټ یوړو چې صاحب داسې کسان راغلي دي عرب بدوان، دوی ټول مارکیټ زمونږ ډاون کړی دی، خلک ټول په دوی پسې ځي. بادشاه دوی راوغوستل، وی دا ولې؟ نو دوی ورته ویل چې صاحب وی چې تاسو دلته نه ځئ، وی مونږ ته ګناه وښیي، زمونږ قصور څه دی چې که مونږ ستا ملک ته او ستا رعایا ته نقصان رسو نو ټیک ده، او که نه نو چې ګناه مني نو مونږ به دغه ځای کې پاتې کېږو. مونږ شی خطا خرڅو، قوم ته ستا نقصان رسو، ستا حکومت ته نقصان رسو، مونږ ته ووایه. نو 8 کسانو د ټول چاینا مارکیټ په هغه وخت کې چې صحابه کرام وو هغه یې ښکته کړی و. ټول خلک دوی څخه راتله. انسان ته خو الله جل شانه سر سترګې ورکړي. په ټول پېښور کې خراب پی خرڅېږي، پاوډر پکې ګډېږي، اوبه پکې اچولی کېږي، خلک مجبور دي. یو ځای کې چې صفا پی خرڅېږي، ګټه لږه او شی معیاري، او د سره دومره پی وي، د سره او پی ټینګېږي نو ټول به ختمېږي. چې دی دومره راولي دا باړې جوړي کې د میخو چې هغه ټول ښار ته کافي کېږي، بل هېچا ته به خلک نه ځي، ټول به د ده نه اخلي. ګټه لږه، شی معیاري. مونږ په لږه ګټه بیا سود هم نه کوو، که شی صفایي په لږه ګټه سود نه کوو، بیا په پسې چاړه باندې حلالول. نو عرض مې دا کولو چې دروغ انتهایی دریم شی چې معاملاتو کې ته برکت اچول غواړې هغه صدقه ده. صدقه په هغې کې ړومبی زکات راځي چې زکات به ورکې خامخ، او چې څنګه د شریک سره ته حساب کې نو داسې به د زکات کې د مال حساب کې برابر پوره. او دې سره نفلی صدقه که برکت پکې پیدا کول غواړي، نفلی صدقه د هغې طریقه دا ده چې سلو کې تا سره 100 روپۍ رالی، په هغې کې 10 روپۍ د بیلې ډبي کې اچو، 9 پکې بیلو، 9%، 8%، 7%، 6%، 5% اچوه. لیکن دا په ځان باندې لازم کا. بیا دا ډبي کې چې تا بیلې کړي دي دې ته بیا خپل لاس مه وړه، په خپل استعمال کې مه راوله. دا غریب ته، فقیر ته، مسکین ته، کونډې ته، رنډې ته، یتیم ته، مدرسې باندې، جماعت باندې، په هغې باندې دا خرچ کو. ته بیا وګوره چې الله جل شانو په دې خبرو عملو کې ستا کاروبار څنګه برکتي کېږي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې کله دی دروغ وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې داسې دي د هغې قیمت په هغه زمانه کې 10,000 دینار و. دینار ډېره غټه سکه وه، د سرو زرو وه. هغه مال ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ترلاسه کو
او چې کومو کسانو دروغ ویلو کنانه ابن الربیع او یو بل کس ابن ابي الحقيق دا دواړه قتل کړي ځکه چې هغوی دروغ ویلو. او کنانه الربیع په بله وجم قتل کو. تاسو ته مخکې ذکر شوي چې په ډومبۍ خلافت کولو کې چې کله نایم خلافت کېده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورور محمود ابن مسلمه رضی الله عنه هغه باندې پورته نه کاڼې راغورځولی و، په هغې باندې هغه شهید شوی نو د هغه په ټس کې هم دی قتل کو. د هغې نه پس چې کله دا وشول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خلکو ته نورو ته اجازت ورکو وی تاسو تلی شئ. دی منت زاری شروع کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږه په دې ځای باندې پرېږده دا ځمکه خو به اسم دا فصلون زرخیزه ځمکه ده، باغونه دي پکې، نو ځمکه ستاسو ده، هر یو شی ستاسو دی، لیکن مونږ به باغواني کوو او تاسو مونږ سره څه کېدی هغه مونږ به تاسو ته درکوو آمدن، مونږ ته هم څه پرېږدئ، مونږ په دې ځای باندې پاتې یو نه دا به کرو مونږ او د دې آمدن به تاسو ته درکوو، مونږ ته هم پکې څه راکوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی منت زاري ته وکتل او د هغوی په ماشومانو په ښځو باندې رحم رالو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرېښول، وی چې د دې نیم آمدن خارج هغه تاسو اخلی، نیم به مونږ ته راکوئ. امام ابو حنیفه رحمه الله نه فرمایي چې دا خراج و. بعضې وایي چې دا برخه و مخابره، لکه څنګه چې په برخه ځمکه ورکړي، بعضې حضرات وایي برخه وه، او احناف وایي چې دا خراج و، په هغې باندې دا ټیکس لګولی یو قسم ته چې آمدن وشي نو هغې کې به نیم تاسو مونږ ته راکوو. چې کله به فصل پوخ شو، باغات ډیرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابي راواستولو، عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه هغه به ټول مال نیم کو، نیم به یو طرف ته کېښو، نیم به بل طرف ته کېښو، او بیا به وفرمایل چې په الله مې دې قسم وي ای یهودو تاسو زما ډیر بدی شئ، ډیر مې بدی شئ، مبغوث ترین قوم یې ما ته په دنیا کې، ځکه چې داسې کارونه بل چا نه کول لکه دی چې څنګه کو. تاسو زما ډیر بدی شئ او ځکه چې تاسو انبیاء کرام قتل کړي، تاسو د الله جل شأنه منکري، خدای نه منئ، سره د دې چې پیغمبر د تراغله او کتاب د سره دی، لیکن بیا د خدای انکار کوي. انبیا مو وجلی دي، قتل کړي دي، په مختلفو وختونو کې مو دوکې کړي دي، دړاکې مو کړي دي، نو تاسو زما ډیر بدی شئ، لیکن په مال کې به تاسو سره زه زیاتې ونه کړم، نیم مال ستاسو دی، نیم زمونږ دی، چې کوم په دې دوو ډیرو کې ستاسو خوښي هغه تاسو والی. نو یهودو چې کله دا واورېدل او دا معامله به وکته، نو بیا به یهودو وی چې دا ځمکه او اسمان چې قایم دي نو د دې انصاف د وجې قایم دي، چې په مسلمانانو کې دا حال دي انصافي. او زه تاسو نه تپوس کوم چې کله مسلمان نه دا عدل لاړ شي، انصاف ته لاړ شي، او چې صحیح سړی هغه ځان ته رانغاړي، نو بیا اسلام څه شو، مسلمانی څه شوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه شول، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه او حالات د ژوند سیرت هغه څه شو، په کوم څیز باندې مونږ عمل کوو، مونږ سره کوم شی دی چې دروغ وي، دوکه وي، انصاف او عدل نی، سره د دې چې دومره مبغوض دي. دویمه دا خبره عرض کوم چې یهود صحابه ته دومره مبغوض چې عبدالله ابن رواحه فرمایي چې ما ته په دنیا کې یو قوم مې دومره نشي بدی لکه څومره چې مې تاسو بدی شي. دې نه معلومیږي چې یهودو سره دوستی، د هغوی سره محبت، دا د مسلمان کار نه دی. مسلمان حکمران، مسلمان ملک، مسلمان قوم، مسلمان جماعت، دی به د یهودو سره څنګه تعلق استوار ساتي، دی به د یهودو سره څنګه تعلق ساتي، تګ را تګ شروعات دا مسلمان پسې شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نږدې مبغوض، د صحابو په نږدې مبغوض، د الله په نږدې مغضوب او مبغوض قوم دی، د خدای غضب په نازل شوی دی. هر وخت تاسو چې د مز وخت شي په مز کې دا وایي، په هر رکعت کې وایي اهدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. د هغه چا لار مونږ ته وښیه یا الله، په هغه لار مروان کې چې تا په باندې انعام کړی دی، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. د هغه لارو خلکو د لارې نه مو وساتې چې په چا باندې تا غضب نازل کړی دی، او غضب د خدای په چا نازل شوی؟ په یهودو باندې اول، بیا په نورو. دا داسې قوم دی. دویم دا عرض کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جماعت تقریبا 1500 صحابه دي، او د خیبر یهود مقاتله یعنی چې کوم جنگجو او لړاکو خلق ته چې کوم جنگیدل دا 10,000 کسان دي. د 1500 کسانو په مقابله کې 10,000 کسان، او د 1500 کسانو خپل خبره دی برکې په یهودو باندې. یهود وته سر ټیټي ولاړ، یعنی خبره د الله د رسول د صحابه منل کیږي. یهودو باندې دی خپل حکم چلی. نن سبا یهود ډایرکټ براه راست یا انډایرکټ بل واسطه په مسلمانانو باندې حکم چلی. د یهودو پلانونه، د یهودو منصوبې په هر سیس کې دغه مسلمان منی. معاملات او کاروبار کې، په سیاسی توګه باندې او نور طریقو سره مختلف د یهودو منل شي. د هغه مصنوعات هغې ته ترجیح ورکوي دا مسلمان. دی به 5 وخته مسترازي او دی به وایي دا ډېر. نن سبا بعضې څیزونه غیر ضروري او هغه دلته کې نافذ کړي، او دا ټول د یهودو پلانینګ دی. د یهودو زمیندار چې په پټي کې کوم شی کوي، که غنم دی هایبریډ دی، که خټکی دی هایبریډ دی، که هندوانه د هایبریډ ده. دا مې واورېدل شمتالو وي، د شمتالو هایبریډ دی. شمتالو هایبریډ، الوچه هایبریډ. د هایبریډ څه مطلب؟ د هایبریډ مطلب دا دی دته دا لالچ ورکړی دی چې دې سره ستا پیداوار ډېر، غنم به دې ډېر کېږي. زه تاسو نه تپوس کوم چې یو طرف ته ستا 15 بوجۍ غنم وشي او بل طرف ته 13 بوجۍ غنم وشي، او هغه 13 کې برکت نه او په 15 کې برکت نو دا د خوښتي کاغه چې به برکت. او دا زه قسم خورم چې دا الله جل شانه د حکم د لاندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د لاندې چې کوم شیطان تر لاسه کو پاغه کې برکت دی. بل چې د هایبریډ مطلب دا دی چې دا تخم به ته زمانه اخلي، دا تخم چې تخپل کرے نشي کرلې. کدا غنم دی، که خټکی دی، که هندوانه ده، که جوار دی. جوار چې مې وکتل هایبریډ، یا کمان ته ټولې بمبلې، دا خو ډېر ښه جوار دی، وایي دا هایبریډ. نو دا تخم به ته د یهودي نه اخلي، هغه چې کوم پاس کړی دی هغه به. زمونږ دا خلک زه حیران شم، اګریکلچر یونیورسټۍ دي زمونږ په ملک، او په هغې باندې د دنیا زر کثیر خرچ کیږي. د هغې پروفیسران، د هغې لیکچرران، د هغې استادان، په هغې کې د هغې دپاره بیل کورونه، د هغې دپاره آسایشونه، داسې عمارتونه چې سړی ورته حیران شي هغه جوړ شوي دي. ښه چې ته سره د دې اګریکلچر معنا زراعت، زرعي یونیورسټۍ، د هغې مطلب دا دی چې دا څیزونه هغه تیار کړي، مسلمان ته یې ورکړي چې ها دا کره زمیندار ته چې په دې ملک کې دا یونیورسټۍ شته دی، سره د دې ته د یهودو هغه پاس شوی تخم هایبریډ راغواړي، د هغې دپاره مساله د هغې نه راغواړي، داروګان د هغې نه راغواړي چې هغه څیزونه ورسره اچوي نو دا به فصل ښه کېږي، چې هغه نه اچوي نو دا به نه کېږي. اوس په الوګانو باندې هغه تاوان کېږي چې الو به یا وشي یا به ونه شي، او تاوان پې باندې دومره وشو په لکونو روپۍ پې باندې لاړې شي. نو دا یونیورسټۍ کې چې دا کوم زرعي یونیورسټۍ ته دا خلک آخر کوي څه؟ د دې فایده څه ده؟ او که چېرې حکومت یې دې ته نه پرېږدي نو دا حکومت د مسلمانانو خیرخوا نه، بلکې دا ټول دغه مسلمانان تړل غواړي د لاس خپونه او دجال ته حواله کول غواړي. دا ټول د دجال لاره هواره کړي، ځکه چې هغه سبا راشي نو دا ټول هر څه به د هغه په لاس کې، دا تخمونه، دا مسالې به د هغه په لاس کې. تا ته اوبه هم درکوي نو هغه وایي چې دا اوبه څکه، دا اوبه ګورې ونه څکې. ستا د پېښور اوبه چې د لاندې د ځمکې نه کومه راوځي بهترین اوبه ده. د خپل ځان ته ټیوبویل وکنه، کمزورې معدې والا انسان هغه دا اوبه چې څکي اعلی اوبه ده د پېښور اوبه، لیکن په دې پېښور کې منرل واټر هغه اوبه خرڅېږي او په هغې کې ترجیح هغه اوبو ته ورکوي چې هغه د بهر نه راغلی، د نیسلی یا د بل چا محکمې سره یې تعلق نه، دا نورې عام دا لوکل کپیانې دا مسکه، ځکه چې د سره خو پیسې راغلي دي، پیسې ګټلې دي په حرامه،
یا په رشوت باندې یا د مسلمانانو مال غصب کړی دی، د آخر به دا په څه باندې لګیم. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې یو وخت هغه چې 1500 صحابه کرام، 10,000 یهود، سره د قلاګانو، سره د پراپرټۍ او جیداد، سره د باغونو د ځمکې او په هغې باندې تسلط د چا د حکم دی؟ د اسلام، د مسلمانانو. دا مسلمانان د هغې په باره کې فیصلې کوي، دا قتلو او په دې شرط باندې نه دا کو دا کو. نو زما عزتمندو په اسلام کې سراسر د مسلمان لپاره خیر دی. دا سوچ به مونږ آخر کو کله قیامت نږدې را روان دی، علامات د قیامت څرګندېږي، داسې به یوه ورځ راشي چې دا فتنې هم راغلي، الله مو دې وساتي. نو چې کله مونږ هر څه د خپل لاس هم تړلي دي، هغوی ته مو ورکړي، د هغوی په پړی د هغوی د لاس زمونږ دي، غاړه مو هغوی ته ورکړي ده، بیا به د دجال نه ځان څنګه خلاصو؟ الله جل شانه دې مونږ ته د دین پوهه نصیب کړي، او الله پاک مدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې روان کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.